چې که د انګریز استعمار خلاف علم جهاد بلند کړی ده، د موږ اکابرو بلند کړی ده. که په افغانستان چې د امریکې خلاف جهاد فتوا ورکړې ده، د موږ اکابرو ورکړې ده. او نن په پاکستان جنګ چوک کوي او د آئین سلامتي او د جمهوریت جنګ چوک کوي. نو دا الله موږ ته توفیق راکړی ده چې موږ په دغه میدان چې د خپل ملک جنګ کوو، د خپل آئین جنګ کوو او د خپل جمهوري جدوجهد جنګ کوو. زما محترمو مشرانو، نن یقینا د تاسو سترګو انتظار و چې قائد جمعیت په دغه مجلس چې تاسو سره شرکت کوي، او یقینا چې دوی دغه اراده وه چې نن دلته په دغه میدان چې تاسو ته مخاطب سي. خو یقینا ملکی معاملات صبور او مشام دومره تیزی سره بدلیږي چې دو راتلک نن دلته ممکن نه و نن د مفتی محمود پر قسم باندې گزارو. نعرہ تکبیر، اللہ سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا. نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، قاعدہ شرکاء. نعرہ تکبیر. مردوں کی طرح جواب دے رہے، مردوں کی طرح، مردوں کی طرح. محترمو، چې دا کوم آزادی مارچ په حوالې سره موږ تحریک آغاز کړی ده، زه د دغه پلیټ فارم نه ټول قوم ته دا خوشخبري ورکوم چې څو پورې موږ د بین الاقوامي ایجنټانو نه دا ملک آزاد کړی نه وي، انشاءالله چې د آزادي مارچ په سلسلې چې کوم تحریک آغاز سره ده، دا تحریک به جاري وي چې څو پورې موږ ملک نه د فرنګیانو، د یهود نواز او د قادیاني نواز دا ایجنټان تشتغلې نه وي، دا تحریک به جاري وي انشاءالله. محترمو، دلته مشرانو یقینا چې تاسو ته به د حکومتي اقداماتو په حوالې سره بار بار تذکره کړي وي، خو ما ته هغه ورځ یادېږي چې د تحریک انصاف چیرمن په کنټینر ولاړ و او د اعلان وکړلی چې که ما ته حکومت میلاوسلی نو میا عاطف په دما وزیر خزانه وي. تاسو ته یاد دي که نه دي یاد؟ خو چې کله د عوام غیظ و غضب په ده بیان باندې دته میلاو شوی، نو ده هلته یوه ویډیو کلیپ جاري کړلی چې زه مسلمان یم او میا عاطف به د ما کیبینټ حصه نه وي، زه په دې نه خبر چې دی رجسټرډ قادیاني دی. خو هغه نه بعد چې کله د حکومت جوړ شوی، نو د اقتصادي کونسل چیرمن هغه میا عاطف جوړ کړلی چې کوم رجسټرډ قادیاني ده او د قادیاني سربراہ پاره د خزانه مشیر کار کوي. خو نن زه تاسو ته د مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمه الله هغه خبره بیا دلته یادوم، تذکره یې کوو چې قادیاني هغه مرمار ده چې قیامت به راشي خو قادیاني به سر نه کیږي انشاءالله. جمعیت علماء اسلام ورکر کمټمنټ دا الله سره ده او الله رسول سره ده صلی الله علیه وسلم.
چې په دغه پاکستان چې موږ بزرګانو اسلام په نام باندې مینه توی کړې ده او انګریز نه دا ملک آزاد کړی ده دې پاره نه ده آزاد کړی چې د فرنګي غلامان به په موږ باندې اقتدار کوي او موږ به غلام په حیثیت چې د ملک چې وخت تېرو جمعیت علماء اسلام د دغه غلامي تسلیم کولو نه مخکې انکار کړی و نن هم انکار کوي او بیا به انکار کوي انشاءالله ټول قوم وکتل چې اسلام آباد موږ کوم طاقت مظاهره وکړله موږ په دې قدرت لرلی چې موږ دا خلک په مټ زور باندې له اسلام آباد نه باسلي وو خو د دغه وطن آئین او د دغه وطن جمهوري لاره دا موږ اکابرینو خوښه کړې ده جان او موږ ته یې خوښه کړې ده نو موږ دغه آئین سره کمیټمنټ ده موږ د جمهوري نظام سره کمیټمنټ ده موږ به آئین نه باره نه وځو موږ به جمهوري لارې نه باره نه وځو موږ به توپک ته نه ځو موږ به غرو ته نه خیزو دا وطن یې موږ ده دا آئین دې موږ ده دا جمهوریت دې موږ ده موږ به په میدان چې مقابله کوو او نن موږ بین الصوبایي لارې بند کړي دي که تاسو په دې باندې عمل نه وکړلی چې استعفا ورکړو موږ به دا احتجاج له دغه صوبایي بین الصوبایي لارې نه واخلو او بلو ته به یې ګډه کړو لکي ته به یې ګډ کړو نورنګ پېښور کراچۍ چترال ته به یې ګډ کړو خو تاسو په دې باندې یقین وساتو چې خلاصون ونسته انشاءالله او مولانا صاحب یوه خبره کړې وه چې استعفا به پلار هم ورکوي که نیکه یې زمدی وزه وایم چې نیکه به یې ورکوي انشاءالله ما هغه ماحول کتلی ده چې کله تاسو اسلام آباد پرېښوئ او زړه یې موږ هم دا و چې تاسو سره په دغه سفر چې ملګري شو او دلته تاسو سره چېنو خو هلته اسمبلی اجلاس شروع و او تاسو یاد دي چې په اسمبلی فلور چې موږ ته یو سړي چیلنج راکړی و خو دا د تاسو همت او جرأت ته چې کوم موږ ته تاسو راکړی ده 3 ورځې ما په اسمبلی چې ورته تېرې کړې نه هغه سړی راغلی او نه پلار راغلی ما د قرآن آیت مصداق جمعیت علماء اسلام په دغه صورت چې وکتلی چې کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين چې موږ په اسمبلی چې 14 کسان وو خو چې د اکثریت او جعلي اکثریت پارلیمنټ چې ناسته دوی ته جرأت نه وسله چې ازادي مارچ په حوالې سره یوه خبره وکړي یا تاسو قائد په حوالې سره یوه خبره وکړي نو انشاءالله چې په پارلیمنټ کې به شکست ورکړی ده او په میدان چې شکست ته نږدې ده لږ وار وکړو انشاءالله چې له دغو خلکو نه به دا وطن همیشه دپاره پاتې زه د تاسو جذبې ته د تاسو جرأت ته د تاسو پښتو ته سلام کوم او د خپل قیادت